रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशिक लीड्स की तاسو ته کلی وایو ګران کوونکو په تیره هفته کې سلور داسې اهم واقعات شوي دي چې په هغې باندې په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو چې په هغې کې د ټول نه لومړی چې کوم وه نو هغه ډاکټران چې کوم دي نو هغه به په را روان وخت کې چې کوم مروجه طریقه کار دی چې هغې یو پرسکرپشن یو نسخه ولیکي او هغه بیا د میډیکل سټور نه چې کوم دی نو هغه دوایي چې کوم دی نو هغه بیمارانو ته میلاویږي دغه چې کوم دی نو هغه ډرګ ریګولیټري اتارټي چې کوم ده نو هغې دغه باندې به اوس پابندي لګولې ده او دغه شانې چې کوم برانډ دی یا نوم دی په هغې به د هغې به نه لیکي بلکې صرف فارموله به لیکي او د دغه فارموله چې کوم ده نو د هغې تحت به چې کوم مریضان دي نو هغې ته دوایي میلاویږي نو آیا دغه نوې طریقه کار چې کوم دی نو په دې کې غریب ته فایده څومره ده نقصان څومره دی او څومره دوکانونه چې دي په هغې کې به فارماسیست چې کوم دی نو هغه موجودګي یقیني کیدی شي او په دې موضوع باندې خبرې کوو بله چې کوم په تېر ورځ په قومي اسمبلۍ کې کوم هنګامه آرایي شوه پخوانی وزیر اعظم چې کوم نو هغه سپیکر ته وایي چې زه به خپله سپلۍ چې کوم راوباسم او تا به پرې ولمه نو دغه شانې چې کوم واقعات دي دې سره د هغه چې کوم پخوانی وزیر اعظم دی د هغه ایمیج څومره هغه ته خراب شوی دی او دا قسمه رویه چې کوم دا بل طرف ته د حکومت لخوا ورته جواب میلاو شوی دی چې که ستا طرف نه یوه سپلۍ راځي نو په تا باندې به واپس 100 سپلۍ درځي نو دغه شانې دغه رویه چې کوم ده نو دا کم طرف ته ځي دغه خلک چې منتخب شوي دي تللي دي اسمبلو ته او د دې عوامو چې کوم د دې مسایل دي هغه اجاګر کوي هغه د حل کولو کوشش کوي او بل طرف ته هغې دغه رویه ده نو په دې باندې به هم خبرې اترې کوو دغه شانې په تېره هفته کې یو بل ډیولپمنټ چې کوم نو جهانګیر ترین په حوالې سره و چې د هغه کوم حامي ایم پی ایز دي ایم این ایز دي د 10 نه زیات دي 15 پورې وایي چې عمر دي نو هغې یو دمکي ورکړې وه چې موږ به استعفاګانې ورکوو د هغې نه پس چې کوم د هغې مشر دی دا ګروپ راجا ریاض نو هغې پرون د یو ټي وي پروګرام کې دا خبره کوله چې هغې سره معاملات چې کوم دي تقریبا طی شوي دي او تېره را روانه هفته کې امکان دی چې هغې د وزیر اعظم سره ملاقات وشي نو آیا دغه ملاقات که وشي نو د هغې نه وزیر اعظم عمران خان ته څومره فایده ده او د هغې سره سره جهانګیر ترین ته څومره فایده ده او بل زموږ په خیبر پښتونخوا کې دغه قتلونه چې کوم دي د هغې پې در پې واقعات کېږي په نوښار کې په د ټیوبیل په یو نوکرۍ باندې چې وړه غوندې نوکري وه په هغې باندې فایرینګ کې 7 کسان چې کوم دي نو هغه مړه شوي دي دغه شانې وجلی شوي دي دغه شانې په مردان کې په 2 مرله ځمکه باندې 15 کسان چې کوم دي نو هغه وجلی شوي وي دغه شانې ریسنټلی په لکې مروت کې هم دغسې واقعه مخې ته راغلې ده چې په هغې کې 2 کسان وجلی شوي دي نو دغه واقعات چې کوم دي بیا خاص کر پروژه کې کوم وګورو په دې کې هم اضافه شوې ده نو په دې ټولو باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو موږ سره موجود دی زموږ همکار سینیر صحافي زاهد میروخیل صاحب زاهد صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم مننه ارشاد زاهد صاحب ټول اول لازو چې کوم زموږ لومبی دغه دی چې دغه پخوا نه چې کوم مروجه طریقه کار و چې په هغه کې ډاکټر به دوایي ولیکله بیمار ته او هغه به لاړو د میډیکل سټور نه به یې راواخیسته اوس چې کوم ډریپ دی ډرګ ریګولیټري اتارټي اف پاکستان چې کوم دی نو هغې وایي چې نه دا به اوس فارموله به لیکي ستاسو په خیال سره دغه ضرورت ولې پیښ شو او په دې کې به غریب چې کوم دی هغه ته به څومره فایده وي بسم الله الرحمن الرحیم ارشاد صاحب اول خو چونکې ډریپ چې کومه فیصله کړې ده نو هغه په پریکټیشنرز باندې نه لاګو کیږي کوم چې ډاکټران موږ ورته وایو په هغې باندې هغه نه لاګو کیږي ځکه چې ډاکټرانو پریکټیشنرز چې کوم دي هغه د پاکستان میډیکل کمیشن د لاندې د هغې خپله یو باډي شته او هغه هغې کنټرول کوي نو زما په خیال باندې او بل یو ایلوپیتھک آرډیننس هم دی د هغې د لاندې ډاکټران چې کوم دي هغې د پرسکرپشن او د هغې ته یو باقاعده قانوني تحفظ حاصل دی جی جی البته میډیکل سټور باندې موږ دا ویلی شو چې یاره میډیکل سټورو دپاره به دا ضروري وي چې هغې سره یو فارماسسټ وي یا هغې سره یو کس وي چې ډاکټر صاحب کوم دغه ولیکي نسخه ولیکي نو بیا به هغه نسخه چې کوم ده هغه میډیکل سټور ته چې لاړ شي نو هغه سره به ظاهره خبره د خپل فارماسسټ وي او بیا به هغه د فارمولې مطابق هغه ورکوي خو ارشاد صاحب زما په خیال ډیرو خلکو دپاره به د ملک نورې حصې کې به دا خبره نه وي زموږ دپاره دا تقریبا 4 کال دی چې دا فیصله شوې وه دلته مخکې هم په 2017 کې د حوالې سره باقاعده ډرګ رولز چې کوم 1976 هغې کې خیبر پښتونخوا حکومت باقاعده څه ترامیم راوستي او د هغې ترامیم د لاندې چې دی دا هم یو خبره وه چې دوایانې به چې دی د کپنۍ د نوم
په ځای باندې په جنریک نوم باندې چې کوم دغه هغه فارموله دي دغه په نوم باندې به هغه خرڅيږي خو بیا هغه ټایم کې هغه خبره سره زما په خیال خلکو ډېر اتفاق نه وکړي او خاص کر کیمست چې کوم دغه یو مسله وا د کې یو بنیادی خبره بل د ارشاد صاحب چونکې د کې غټه مسله دا راځي چې ډرګ ریګولیټری اتھارټي اف پاکستان چې کوم دی دا میډیسن او کمپنیانې چې کوم دي دا هغه رجسټرډ کوي کومه وګورو نو تقریبا په زرګونو کمپنیانې چې کوم دي هغه رجسټرډ دي هغه کې بعضې داسې کمپنیانې دي چې هغه بیخي زما په خیال لغې دوايانې دومره سټینډرډز والا نه دي نو که دغه شان چلو شي نو بیا خو مارکیټ ته ټول میډیسن چې کوم دی هغه راځي او هغه کې به بیا ډاکټر صاحب یو نسخه لیکي ظاهره خبره ده او بیا هغه د فارماسیسټ خوښه ده د کیمست چې هغه له څه ورکوي صحیح صحیح فارماسیسټ خبر تاسو وکړه په دې باندې خپله خبره مخکې بوزو موږ سره دا وخت ډاکټر عطاالله خان صاحب موجود دی چې هغې ډیپټي چیف دی هیلث سیکټر ریفارمز ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو ترکلی وایو ډېره مننه ډاکټر صاحب لږ راته دا ووایي چې کوم دغه فیصله مخې ته راله څومره ممکنه ده چې په دې باندې عمل درآمد وکړی شي ځکه چې دا مخکې هم داسې فیصلې راغلي دي اوس به په کومه طریقه باندې په دې باندې عمل درآمد چې کوم دی ممکن کیدای شي دې کې دا چې دا اکچولی په کار ده دا ډېره ضروري ده چې جنریک اول زه تاسو پوهېږم چې دا جنریک او برانډ نیم څه جی جنریک بیسیکلی چې کومه فارموله نو لکه زه تاسو ته مثال درکړم اوس منرل واټر دی که نه جی نو دا منرل واټر څوک په نیسلې نوم خرڅوي څوک په ایکوا نوم خرڅوي څوک په بل نوم خرڅوي واټر کو چې څومره واټر کم نیسي خو دی خو بیسیکلی اوبه نو اوس دا د کسټمر خوښه ده چې هغه نیسلې والا افورډ کولی شي که هغه ایکوا افورډ کولی شي دغه شانتي مثال د جنریک او د دې هغه دی جی برانډ نیم لکه اوس یو پیراسټامول ټیبلټ دی نو د دې فارموله پیراسټامول ده څوک د پیناډال وایي څوک د پیډرال وایي څوک د بل for that matter like you can say any brand name can come in market صحیح so دې کې monopoly د دې کمپنیانو لکه د ظاهره د administrative cost دي دا چې کوم medical reps یو دي ګرځي د ډېر زیات cost راځي نو دا cost address کولو لپاره چې لکه دا پیراسټامول ډرګ چې کوم administrative cost نو هغه ډېر پیراسټامول خو ډېر په ارزانه ملاوي دی شي یو پیشنټ ته یو کنزیومر ته او هغه اویلیبل کېدای شي اوس به دا کوو څنګه تو ډرایو خپل ډیسیژن وکړو اوس د دې امپلیمنټیشن چونکې 18th امندمنت نه بعد د پروینشل هیلث ډپارټمنټ ریسپانسیبিলিټي ده چې دا امپلیمنٹ کی نو پروینشل هیلث ډپارټمنټ سره خپل باډیز شته لکه موږ سره اوس ګوره هیلث کیر کمیشن دی فور انسټنس نو د هیلث کیر کمیشن دا ریسپانسیبিলিټي ده چې هغه دا انشور کړي چې اول خو ډاکټر چې څومره دي نو هغه برانډ نوم نه لیکي فارموله لیکي ویت دا هغه چې کوم ډرګ ریکوایرمنټ دی څومره آی وی دی یا ټیبلټس دی یا واټ ایور دا هغې فارموله ولیکي او ورسره د هغې ډیوریشن ولیکي او د هغې ډوز ولیکي اوس په دې کې دوه سیکټرز دي یو لکه زموږ ګورنمنټ امپلایز دي یا ډاکټرز دي نو چې کوم ګورنمنټ امپلایز دي نو دا چې کوم انسټیټیوټس دي لکه فرست ایم ټي آی دي یا ډسټرکټ هیډ کوارټرز هاسپټل دي یا نور هاسپټل دي هغې چې کوم هیډ دي نو هغې په کار ده چې خپل پرسکرپشن سټینډرډایز کړي چې یاره زموږ ډاکټرز چې کوم دي چې کوم سرکاري ډاکټران دي نو دا به پرسکرپشن څنګه لیکي دا به فارمیټ څه یو دي به څه لیکي لکه دي به جنریک نوم لیکي جنریک نوم چې لیکي نو د هاسپټل خپل ډرګ سټور دی په هغې کې به هغه اویلیبل وي فارماسیسټ پکې شته هغه به ورکوي ایشو به صرف چې وي هغه به د پرایویټ سیکټر وي ځکه چې پرایویټ سیکټر کې ډېره مناپلي ده نو پرایویټ سیکټر کې دا د هیلث کیر کمیشن ریسپانسیبিলিټي ده چې هغه دا انشور کړي چې یاره پرایویټ سیکټر کې کم ډاکټرز ناست دي کم کنسلټنټس ناست دي کم پرسکرایبرز ناست دي چې هغې جنریک نیمز لیکي هغې د فارمیسیز یا د فارما چې کم کمپنیانې دي د هغې برانډډ نومونه نه لیکي صرف د میډیسن نوم لیکي ځکه چې پیشنټ ته خو د میډیسن ضرورت دی هغې ته خو د دې ضرورت نه دی چې یاره هغه د کمې کمپنۍ خو چې سټینډرډ وي او کوالټي پکې هم هغه وي د سټینډرډ کوالټي لپاره به څه کوو هغې لپاره به دا کوو چې ایچ سی سی او چې کوم زموږ اوس په کې کې ډایرکټریټ جنرل اف ډرګ اینڈ فارمیسي سروسز دا ځان ډایرکټریټ جنرل جوړ شو که تاسو په علم کې د هغې خپل ډي جي دی د هغې انډر ډرګ انسپکټرز دي مخکې به ډي ایچ اوز انډر دي اوس هم د ډي ایچ اوز انډر دي خو اوس به ریپورټ کوي ډایرکټ ډي جي فارمیسي ته او ډرګ کنټرول ته ډاکټر صاحب لکه دا وایي چې ټیک د ستاسو پوینټ کلیر دی په دې باندې پوه شو
خو لږ چې کوم هر یو میډیکل سٹور دی پای کې د فارماسیست موجودګي چې کوم دا یا د هغې تعیناتي چې کوم دا ممکنه ده دا کیدای شي ځکه چې دې نه وړاندې هم یو ځل داسې کوشش شوی و هغه خلک بیا راووتل او زموږ په دې ملک کې خو دغه هم بدقسمتي ده چې خلک راوځي بیا سړکونه بند کړي احتجاجونه کوي او هغه فیصله چې کوم وي هغه بیا واپس واخیستلی شي نو دغه چې کوم دکانداران دي میډیکل سټورز والا دي هغه په اعتماد کې اخیستلی شوي دي چې او تاسو به ځان سره فارماسیست ساتئ دغه وره دا ډیره ضروري ده ځکه چې دا چې کوم ډرګز والا بزنس دی کنه دا ایکسپرټ خلکو سره پکار دی او په دې کې ډپارټمنټ د پکار دی چې ایجوکیشن آسان کړي د دې لپاره چې کوم ډیپلوما ډیګریز دي هغه لپاره دومره زیات ریکوایرمنټس نه وي چې هغه زموږ د موجوده چې کوم هیلث ورک فورس ته هغه اویلیبিলিټي ایشوز جوړ شي خو د دې بل څه حل نشته ګوره چې فارماسي څومره دي نو په هغې کې تاسو ایکسپرټ فارماسیست ضروري دی ځکه چې کنزیومر لته یو چیز ورته خو نه پوهېږي په دې باندې یو سړی بهر مارکیټ کې ټماټر علي یا لوګان علي هغه ته د هغې کوالټي پته لګي چې یاره زه کوم کوالټي چیز والم او څومره افورډ کولی شم خو دا میډیسن او ډرګ داسې چیز دی چې دا ټوټلي په یا په ډاکټر وي او یا چې څوک فارماسیست وي یا میډیکل سټور والي په هغه باندې چې هغه څه کوالټي هغه له ورکوي ځکه چې دومره په دې کې خو د عام عوام دومره ایکسپرټیز نه هغه ته خو پته نه لګي نو دا د حکومت ریسپانسیبلیټي ده چې دا انشور کړي چې په هر یو میډیکل سٹور باندې یو کوالیفاید فارماسیست وي دا غي فارماسیست لپاره دا کېدای شي چې مې دې چې ډیګري په ځای باندې ډیپلوما وکړي فور ټایم بینګ نو ډیپلوما اویلیبিলিټي ډیپلوما امتحانونه او آسان کې چې خلکو اویلیبিলিټي خو یو هاف ټو انشور دیٹ چې دا فارماسیست وي په دنیا کې یو ځای کې راځي نشته چې په ډرګز په هغه باندې په سپر سٹور کې ډرګ ملاويږي نو په هغه طرف هم فارماسیست ولاړي او که په عام مارکیټ کې بلز د ډرګز سٹور وي یا د ډرګز هغه وي مارکیټ کې نو باندې کې با فارماسیست ضروري وي نو دې بل دې باندې خو خبره نشته دا حکومت ټیک ده ډاکټر صاحب لګا ته دا مو وایي چې کوم بعضي کمپنیان داسې دي چې هغه سټانډرډ کمپنیان دي او هغه موستلی کوم کتلې دي نو هغه 10 to 15% چې کوم دي نو هغه میډیکل سٹور ته ورکوي خو داسې کمپنیان هم شته چې هغه لکه یو سره یو بونس هم ورکوي 40% هم ورکوي دغه پرسنټیج کوم دی نو بیا په دغه ځای کې چې کوم دا خو دکاندار خوښي چې بیا کم دغه ورکوي سټانډرډ چې کوم دی هغې کمې کمپنیانې چې کوم دي د هغې باقاعده ریسرچ هغې خپل دغه ریویو کوي داسې کمپنیانې هم شته چې هغه به نه کوي نو په دغه ځای کې بیا غریب ته کې فایده څه شوه چې هغه میډیسن هغه شانې کار نه کوي देखिए ګوره تاسو خبره بالکل ټیک ده چې کې ډېر زیات شاته لکه ریسرچ او هغه انوالوي چې ښه کمپني نو هغې خو دې کې دا چیز دی چې ګوره دا چیزونه به پیشنټ کنزیومر چارج ته بوزي په دې باندې چې هغه ته فرض کماله پیراسټامول اگزامپل درکو چې پیراسټامول اویلیبل وي هغه ته په کم قیمت کې نو دا هغه سره به دا چارج وي چې یار هغه 50 روپو والا پرته اخلي کنه هغه 150 روپو والا اخلي نو هغه کدا انشور کی ډرایو او ایچ سی سی چې هغه کوم ډرګ دی هغه د ډرایو سره ريجستر دی د ډرایو سره چې کله ريجستر نه دی نو چې دا کوالټي د دې سټیک ده چې ډرایو چې کله ريجستریشن یو ډرګ لور کوي کاغه هر یو نو باندې خو هغه ولا فولي داغي ټیسټینګ کوي داغي لیب ګوري داغي مینوفیکچرینګ پلانټ ګوري داغي پیکینګ ګوري داغي هغه فالو کولای شي ډرایو پر نمبر ريجستریشن نمبر نو که یو فارماسیست زموږ ډرګ انسپیکټر دا انشور کی چې په دې فارماسي کې یا په دې سټور کې څومره ډرګ پراته دي نو دا ډرایو ريجسترډ دي نو کوالټي والا خبره خو هغه ده کې اډرس وا او چې کله یو کس پاراسټامول یو ډرګ یو ډاکټر پرسکرایب کو نو دا اوس خبره هغه اونست ده نو هغه لاړو پیشنټ ته کنزیومر ته چې هغه کوم افورډ کولی شي هغه پیناډال هغه سپیشي کنه هغه یو بل پیراسټامول دی چې هغه په 10 روپۍ ملاویږي او پیناډال دی یا کالپال دی هغه په 60 ملاویږي نو هغه په 10 روپو والا افورډ کولی شي کوالټي انشور ده چې هغه د ډاکټر ريجستر دی نو هغه سره دا چایس دی چې لکه هغه ارزان والا میډیسن والی نو پیشنټ ته ډېر غټ بینیفیټ لکه څنګه تاسو ما د واټر فور ایگزامپل درکو چې واټر خو په هر قسمه ته اویلیبل دی په مارکیټ کې خو دا اوس د کنزیومر مرضی ده چې هغه کوم افورډ کولی شي هغه نسته والا اخلي د هغې برانډ ښه دی د هغې نوم ښه دی او که نه هغه یو عام بوتل لري چې کومه خو هغه هم باقي د حلال فوډ او هغه والا سټمپ یې لګېدلی دی ريجسټر دی نو دا ټوټل چې کوم ستاسو اختیار دی دا کنزیومر ته شفټ شو په منځ کې د مناپولي سټول ووتل لکه چې کوم د ډاکټر مناپولي وه چې هغه یا د کوم د میډیکل ریپ هغه مناپولي وه یا د کوم برانډډ چې کوم فارماز وو د هغې مناپولي وه هغه د منځ نه ووتل ځکه چې د هغې نوم به ډاکټر نه لیکي هغه به صرف د ډرګ نوم لیکي نو دا الریډي دې باندې دنیا کې ډېر غټ کار شوی دی انډیا کې الریډي 3-4 years back
دا جنریک نیم ته چیزونه غوښتي دي او هغه کې مارکیټ کې یو کمپټیشن پیدا شي دا چې کوم برانډ کمپنیانی دي خپل پرایسز ډېر لاندې راوړي ځکه چې they can't compete on with the manufacturers which are giving drugs ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آٹومیٹیکلی یو مارکیٹ ته بتا څه چیز گزار کې ډاکټر صاحب موږ سره ځای مې خیر صاحب په سټوډیو کې داغیم تاسو ته تاسو کول ډاکټر صاحب السلام علیکم زه دا تاسو کوم ډاکټر صاحب چې تاسو څنګه خبر وکړه چې ډرپ او ډرګ ریګولیټری اتھارټي اف پاکستان چې کوم دی هغه دار سکی نو ول خو دا تاسو کول غواړم تاسو نه چې آیا کدی دا خبره بوزي فارمولې طرف ته اول خدا دا چې ډاکټر خودي نشي بین کولای ځکه چې ډاکټر د پاره خو پاکستان میډیکل کمیشن دی هغه د لاندې باغه کار کوي خو کچری دی په میډیکل سٹورو کې دا شی دغه کې نو څنګه چې تاسو د غټو کپنونو مونږ واغستل نو آیا دا نه د پکار چې ډریپ چې کومه طریقه باندې رجسټریشن کړي دی د میډیسن او کوم طریقې سره د میډیسن خرڅيږي نو ضروری نه و چې آلتم هم التغي اول چې کوم دی هغه کپنې چې کوم دی دغه یو دغه کې پاغي نظر ثانیو کې هغه کې چې کوم خې کپنې دی هغه ټیک چې کوم ریسرچ کوي او کوم چې ریسرچ نه کوي هغه واپس کینو دی کې بات اولاد صاحب دا څنګه بدا صرف ډاکټرانو دغه باندې دا نافشي او ډریپ په چې دی غالطه پارام ناستي هغه به صرف رجسټریشن کوي مې خو چې تاسو دوه کوېسچنز دي یو خدا کوېسچن دی چې را د دې بمونګه دا برانډډ کمپنیانی او ریسرچ کمپنیانی ګوره د ډریپ دا کار وی چې هغه دا وګوري چې کم میډیسن پتا نوم لیکل دی آیا په هغه کې هغه کانټینټ هغه انګریډینټ په هغه کوالټي کوانټیټي کې شته یو خدا شي انشور کول دي نو که هغه اریو برانډ دی خو چې په هغه کې هغه ډرګ په هغه مقدار کې وي او هغه اثر وي په جسم باندې او هغه علاج د لپاره هغه وي نو هغه ول رجسټریشن ورکي نو دا خو هغه کو کار رجسټریشن دی بل چې تاسو کوم کوېسچن دی چې دا به کو څنګه نو دا به داسې کو ګوره دا تاسو تماوي چې دا د پروینشل هیلث ډپارټمنټ ریسپانسیبিলিټي شو چې کله په نېشنل لیول باندې تاسو لا افټر 18 امندمنت تاسو له صرف یو ګایډ لاین درکولې شي چې دا چیز داسې پکار دی دا هغه وشو اوس دا د پروینشل هیلث ډپارټمنٹ ریسپانسیبিলিټي نو اتولا صاحب دا خو اتولا یو منټ let me finish دا اوس دا چې دا لکه تاسو خپل اگزامپل درکم زمونږه هیلث ډپارټمنټ کې هیلث کیر کمیشن دی هیلث کیر کمیشن الریډي کار شروع کړی دی په دې باندې هغه وته وایي سټانډرډایزیشن اف پرسکرپشن سټانډرډایزیشن اف پرسکرپشن څه شی دی سټانډرډایزیشن اف پرسکرپشن دا دی چې هغه ډاکټر ته دا وایي چې تاسو با ډرګ په دې مقدار کې لیکي د دې نه زیات ډرګ باندې لیکي انټي بایوټیک به یو لیکي دوه باندې لیکي چې څه ضرورت هغه به لیکي یو سټانډرډ پرسکرپشن به ایشو شي بیا به د دې لپاره هغه یو پینل اخلي چې کله دی لایسنس ورکوي یو سنټر ته یو هاسپټل ته نو هغه لپاره به ایکسپرټ کلینیشنز یو پینل اخلي څنګه چې د سی پی ایس پی او ایکسپرټ پینل یو هغه ډیګرانی ورکوي دا شانتي به دی د میډیکل سنټرز لا او د په پرایویټ سېکټر کې یا په پبلک سېکټر کې دی لبا یو ایکسپرټ پینل به وزټ کوي او هغه به ګوري چې آیا د کې ډاکټر چې کوم دي نو هغه پی ام ډي سي کوالیفاید دي یس دي بیا دا چې کوم پرسکرپشن فارمیټ ته دا فالو کوي او کوي نو هغه له یو لایسنس ورکي او هغه لایسنس په دریو کارو پوری په دې باندې ډېر کار شوی دی سټانډرډایزیشن اف میډیکل سرویسز او ان شاء الله دا به کمینګ منث کې یا په ویکس کې بدا زموږ هیډ منسٹر کې یا چیف منسٹر کې بدا انابوریټ کوي دا چې کوم انیشیټیو دی په دې کې زموږ سره سی پی ایچ پی او پی ام ډي سي او کے پی هیلث کیر کمیشن دا انوالو دی بدا یو سټانډرډایزیشن ګایډ لاینز به ایشو کی او هغه بیا د هغه د امپلیمنٹ کولو لپاره خپل ټیم دي هغه به ګوري چې یاره د کم یو سنټر د دې په دې کې ګرینچ ریډرسل هم د تاسو ته یو سړی دا شکایت هم کولی شي چې یاره مال پرسکرپشن نه کو پاږي کې د دوم په ځای باندې 15 ډرګز یا مال پرسکرپشن نه کو پاږي کې برانډډ نیم پاږي کې جنریک نیم نو فارمولا نو لیکل نو هغه چې کوم ریډرسل ایچ سی ته واپس لاړ شي نو پاږي ایکشن علي او دا غي لایسنس په کینسل کوي نو the things are going in that way دا چیزونه سټانډرډایزیشن طرف ته لاړ شي ځکه چې زمونږ دا ډېر لوی ایشو دی د دې انټي بایوټیک ریزिस्टنس زمونږ په ټوله دنیا کې موږ پاږي کوم په ټاپک روان یو انټي بایوټیک ریزिस्टنس موږ دومره زیات انټي بایوټیکس یوز کړي چې دا یو انټي بایوټیکس نشته چې هغه په مارکیټ کې بالکل په د میډیکل سٹور کې بالکل د سبزیانو په شان دي خرڅيږي او دا غي په وجه باندې دومره ریزिस्टنس دی چې هغه انټي بایوټیکس سینه او هغه بیماریانو باندې کار نه کوي زموږ خلک هغه ته ریزिस्टنس وي نو دا ډېر ضروری ایشو دی او دا د میډیا د تاسو د مارکیټ ټي وی د ډېر شکرګزار یو چې دا ایشو تاسو هایلایټ کو چې دا چې کوم دی وی هاو ټو ګیو اټ ا بریک ډاکټر صاحب تاسو چې څنګه خبرو کړه دا ټیک ته د صوبایي حکومت کار دی نو که بیا موږ دې ته وګورو چې دا د صوبایي حکومت کار دی نو بیا خو دا صوبایي حکومت په 2017 کې دا خبره نافذ کړې ده
نو بیا ډریپ چې د ډرګ ریګولیټری اتھارټي اف پاکستان ولې چې کوم دی اوس سلور کاله پس موږ ته دا خبره کوي نو زموږ خو په صوبه کې کوم وګورو او کوم نوټیفیکیشن چې شوی تاسو ته به هم د مخکې نه تیرې شوي نو دا خو په 2017 کې زموږ صوبه کې دغه شوی نو که دا دومره په اسانه کېدلی نو په کار وی چې سلور کاله کې خو موږ سره یو دکان خو داسې وی چې هلته دغه کېدی نو عطاالله صاحب دا څنګه ده نه ځای صاحب تاسو دوه څیزونه کنفیوز کوئ ګوره یو خبره د فارمولي ده د فارمولي یا جنریک نیمز دا نه ده کړې موږ مخکې دا نه ده کړې دا نیشنل لیول ګایډلاینز اوس چې کوم ډرایو کړي دي دا نوټیفیکیشن چې کوم ډرایو ایشته دی هغې دا وایي چې تاسو به برانډډ نیم نه لیکئ تاسو به جنریک نیم لیکئ او دا یو ایډوایزري ده یو ګایډلاین دی فار پروینسز مونږ چې تاسو کوم د 2017 خبره کوي هغه مونږ د هغه خبره کړې وه چې کوم زمونږ ایکټ مونږ ریوایز کړی و چې په هغې باندې بیا ډېر احتجاجونه مو شو دا چې کوم ډرګ انسپیکټرز دي چې مونږ ویلي چې یاره تاسو داسې وکړئ چې په هر یو فارمیسي باندې پکار ده چې یو ډرګ فارماسیسټ وي چې کوالیفاید فارماسیسټ وي نو په هغې باندې ظاهره ده کله چې یو څیز راځي یو چینج راځي نو هغه اورنایټ نه راځي that has to take some time خو زمونږ لکه چې کوم ویژن دی زمونږ چې کوم سټریټجي ده هغه بالکل کلیر ده چې مونږ په کوم ډایرکشن کې تلل غواړو نو ظاهره ده په هغې کې به هارډ انزام راځي باټل نیکس هم پکې راځي احتجاجونه هم پکې راځي خو الټیمیټلي به مونږ هغې له سپیس ورکوو هغې ته به مونږ وایو چې ټیک شو تاسو وایئ چې یاره د هغه لپاره ډیګري پکار ده د فارماسیسټ لپاره 4 years ډیګري اویلیبل نه ده دومره خلک په فیلډ کې نشته نو دا مونږ لږ ډیپلوما ته کوو نو په هغې باندې خبره کېدی شي چې لکه 1 year ډیپلوما شي یا فور دیټ میټر چې چا الریډي په دې کې کار کړی هغې له تاسو ډایرکټ فارماسي کونسل ته ایگزامز والي هغې له لایسنسینګ ورکړي ډایرکټ نو دې کې خبره کېدی شي خو دا چې تاسو دا وایئ چې یاره بالکل دا مونږ اوپن پرېږدو یا دا به داسې چې بس نه دا به امپلیمنټ کوو نه نو هغه بیا ممکنه نه ده هغه بیا د یو ریګولیټر دپاره یو ګورنمنټ دپاره چې کوم یو څیز د عوام د صحت دپاره نقصاندهي نو هغه داسې نشي پرېښودی نو هغې دپاره به یو سټریټجي وي د هغې په امپلیمنټیشن کې به ایشوز هم وي خو الټیمیټلي به دا وي چې آخر کار به دا وي چې دا چیزونه به یو سټینډرډایزیشن یو سټینډرډ ته به راتلل ضروري وي صحیح ده ډېره مننه ډاکټر عطاالله خان صاحب موږ له ټیم راکولو زاهد صاحب خبرې اترې به زه په دې باندې کوم مخکې موږ سره دا وخت د مې ټیم د ګران کتونکو پروګرام کې وړه غوندې دم اخلو او چې واپس راشو نو هم د دې ځای نه خپل بحث چې کوم دی نو هغه جاري ساتو موږ سره اوسئ پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې کړی وایو زاهد صاحب ډاکټر صاحب په ډیټیل باندې خبرې وکړې هغې د خبرې حال هم هغې دا وکړو چې دغه څومره میډیکل سټورز دي په هغې کې به فارماسیسټ چې کوم دي نو هغه کېنولی کېږي د فارماسیسټ په د هر یو میډیکل سټور کې ممکنه ده زاهد صاحب اول خو ډاکټر صاحب کوم خبرې وکړې دا بالکل ټیک دي موږ سره دې سره اګري یو ټول ډاکټران هم دې سره اګري دي ټول خلک دې سره اګري دي دا نه چې هغې سره موږ څوک اتفاق نه کوي د هغې خبرې بالکل ټیک دي خو هغه ډېر یو آیډیل سچویشن کې قابل عمل د هغې خبرې ډېر یو آیډیل سچویشن دی که نه چونکې هغې پالیسۍ سره وابسته دي نو د هغې ظاهره خبره د هغې چې کوم اقدامات دي هغه ډېر آیډیل وي خو میدان چې کوم دی په میدان کې حالات بالکل کنټرول دي څنګه چې لکه که تاسو ګورئ په دنیا کې 3 کاروبارونه چې کوم هغه ډېر په تیزۍ سره هغې کې ډېره غټه سرمایه کاري وه پیله کاروبار چې کوم هغه د تیلو په دنیا کې 2م نمبر باندې د اسلحې کاروبار و 3م نمبر باندې بیا ډرګ کاروبار و د دوایانو خو که موږ اوس کرونا صورتحال کې وګورو نو د تیر شوي یو کال نه صرف او صرف چې د فارما انډسټري چې کومه ده دا ډېره په ترقۍ باندې روانه ده په ټوله دنیا کې او نور چې کوم انډسټریز دي هغه ټول په ځای باندې بل طرف ته ولاړ دي نو دې کې زما د خبرې مقصد دا دی چې مخکې چې کومه څومره سرمایه کاري وه نو اول به 3% مثال 3م ځای باندې دا ترجیح وه د خلکو اوس دا پیله ترجیح ده څومره سرمایه کار چې کوم دي غټ سرمایه کار د هغې پیله ترجیح چې کومه دغه فارما انډسټري ده نو زما په خیال باندې چې اوس که موږ وګورو نو 300% قیمتونه چې کوم دي حکومت په خپله سیوا کړو نو د ډریپ کار دا و چې ډرګ ریګولیټري اتھارټي اف پاکستان بجای د دې چې یاره د قیمتونه دی جنریک سیستم ته ډایرکټ راځي په کار دا وه دي ته چې دی هغه دوایانو باندې کنټرول ساتلی وي د دوایانو باندې خو د هغې کنټرول شته دی نه ګوره بل خبره دا ده چونکې دا داسې یو خبره ده چې دې کې زیات تر چې څومره دوایانې قیمتونه سیوا کېږي نو هغه خلک چې کوم دي هغې عدالت په ترو باندې هغه سیوا کوي باقاعده عدالت ته ځي او په هغې باندې باقاعده چونکې ګورنمنټ سره دومره ډیفنس دپاره دومره څه تکړه خلک نه وي نو د هغې خبره اکثر ټیک پاتې شي نو په یو داسې ماحول کې چې اوس ټوله سرمایهکاري په دوایانو کې کېږي ټول هر یو څیز دوایانو ته دی په دې کې به
ټیک ته یو کیمست رضا کړی شي هغه بلکې کیمستان هم ډیر کیمستان چې کوم دي هغه د ترازام دي او هغه ډاکټران هم د ترازا دي دا هغه د پر دومره غټه خبره نه ده خو دې کې غټه خبره عمدغه ده چې آیا د میډیسن کمپنۍ چې کوم دي د دومره غټه کمپنۍ دا به د خبره د رضا شي آیا ایبټ یا نورې څومره کمپنۍ دي کوم انټرنیشنل کمپنۍ چې دي هغه بیا دغه خبره ته تیار شي چې هغه دا دغه کې بل د سره یو غټه خبره ده د چونکې د سره د میډیکل ریپس او د دې ټولو خلکو یو ډیر غټ کاروبار وابسته دي او چونکې د ډاکټرانو یو کاروبار وابسته دي هغه هم سناسو انسنټیو ورکي نو زما په پرایویټ چې کم ډاکټرز دي کم چې کلینیک کوي یا پرایویټ هاسپټلز کې دي سرکاري کې هم کېږي نو زما په خیال باندې هغه میډیسن کمپنۍ چې کله دې طرف ته راشي نو بیا به دا ټول سیستم چې کم دی د هغې ته دې کې هېڅ فایده نشته زمونږ فارما انډسټري دومره مضبوطه نه ده زمونږ خپل انډسټري نه ده څنګه چې عطاالله صاحب خبره وکړه د هندوستان نو واقعي خبره ده د هندوستان انډسټري چې دا هغه ډېره مضبوطه ده فارما او هغې سره ډېر زیات څیزونه چې دي هغه اویلیبل دي او هغه هم په دغه نومونو باندې خرسي ایون دا چې هغه اوس خپل ویکسین هم جوړ کړو نو کدی خو موږ وګورو زمونږ فارما انډسټري چې دا غو دومره مضبوطه نه ده او زمونږ زیات دوايانو انحصار چې دی هغه د انټرنیشنل کمپنو په دغه باندې دی نو زما په خیال هغه انټرنیشنل کمپنۍ به دې ته رضا نشي او که ډریپ داسې وکړي چې ټول اوس چې څنګه رجسټریشن شوی دی ظاهره خبره ده ارشاد صاحب تاسو که مارکیټ ته لاړ شئ نو بعضې دوايانې په یو نوم باندې لس دوايانې لکه لس کمپنۍ دي او هغه په همغه یو نوم باندې هغه دوايانې خرڅوي بعضې دومره کنفیوژن وشي چې اکثر د خېټې دوایي د معدې دوایي هغه اکثر نورو بیمارونو کې په بل نوم باندې بل کمپنی په بل بیماری لپاره خرڅي نو اول خو دغه تم ډیر یو کنفیوژن دی مونږ دا نه وایو چې دا خبره ټیک نه ده خو مونږ دا وایو چې دا خبره چې کومه ده دا ډیر آیډیل ده او په دې سچويشن کې زما په خیال دا آیډیل دغه نه چلیږي دا به ډیر یو مشکله فیصله ما تاسو څنګه ویل ډیر یو ګرانه فیصله ټیک ده زاید صاحب ګرانه فیصله ده په دې باندې څومره خبرې مونږ کو خبرې په دې ډیره کې د شي راځو بخپل چې کوم زمونږ دویمه شو ده زاید صاحب 13 ورځې په قومي اسمبلی کې کوم اجلاس وشو پای کې پخوانی وزیر اعظم چې کوم دی شاهد خاقان عباسي چې هغه د پی ډی ایم کې هم دغه مشر او دغه یو ښه دغه چې کوم سیاست دی د ملک پای کې دغه یو ښه نوم او پرون چې کوم هغه د کوم ردی عمل چې هغه سپیکر ته د په دغه باندې وشتلو خبره وکړه په چپل باندې دغه سره تاسو په خیال سره زمونږ سیاست کم طرف ته روان دی او بل پاغي چې کوم خپل دغه ایمیج او پاغي باندې څومره اثر وکړي تاسو په خیال ارشاد صاحب کومګه اسې د پارلیماني نظام خبرو کو نو څومره دنیا کې چې پارلیماني نظام دی هغې کې د سیزونه د جګړه او په اسمبلی کې وال ټکول دا یوازې زموږ د پاکستان خبره نه ده دا ټول دنیا کې یو خبره ده او دا هلته کېږي پرون چې څنګه واقع شوی وه چونکې یو بحث روان و ناموس رسالت صلی الله علیه و آله وسلم حوالې سره د قرارداد حواله سره یو بحث وو په هغه بحث کې دوانو طرفو ته زما په خیال غلطیانې وي زما په خیال سپیکر صاحب چې هم نو هغې ته پکار و چې ایز ا کسټوډین هغې د پارلیمنټ څومره کاروایي چې وه هغې په خپل کنټرول کې ساتلی وی نو زما په خیال بعضې ځایونو کې هغې هم خپل هغه عیني دغه نه پوره کړی او بیا چې کوم خاقان عباسي صاحب زموږ سابقه وزیر اعظم چې د هغې چې کوم حرکت وکړو نو ظاهره خبره ده د حرکتونه مخکې هم شوي دي دا دومره غټه خبره نه وه خو چونکې حرکت یو داسې انسان وکړو چې یو خو هغه سابقه وزیر اعظم پاتې شوی بله خبره دا ده چې هغه انتهایی تعلیم یافته انسان دی دغه نه بالکل دا خبرې توقع نشوه کېدی خو که بیا مونږ دا ووایو نو زما په خیال باندې کم ګالم ګلوچ چې کېږي په اسمبلی کې او کم بد رد چې ویلی کېږي نو د هغې په مقابله کې دا یو ډېر سافټ غونده کې زما په خیال یو دغه بهرحال دا ښه خبره نه وه چونکې خبره ځکه ښه نه وه چې ډېرو خلکو د دې خبرو غندنه کړې ده ورسره چونکې د هغې نه هم وضاحت طلب شوی دی نوټس هم ورته د اسمبلی نه جاري شوی نو ایز ا کسټوډین هغې ته چونکې سپیکر صاحب کسټوډین و اسد کیسر صاحب او هغې د ټولو ایوان مشر نو د خاقان عباسي صاحب حرکت چې کوم هغه یو ډېر غیر معمولي حرکت و هغه ځکه غیر معمولي و چې هغه خاقان عباسي صاحب شخصیت غیر معمولي و رایټ صاحب بل که موږ دغه زموږ د خپل اسمبلی ته موږ وګورو د ډے ون نه چې کله وزیر اعظم عمران خان صاحب حلف اوچت کو هغې
تقریر ته پرې نښودلی شو، د بل طرف نه په هغه باندې سلیکټډ اواز چې کوم دی په لومړۍ ورځ باندې وشو. نو تاسو نه ګڼئ په تېرو وختونو په نسبت په دې دا کې چې کوم هغه دیو هغه حریف او روایتي دغه چې کوم هغه لږ زیات نه دی یو بل سره، ځکه چې نن کوم دغه د شاهد خاقان عباسي صاحب دغه خبرې وروستو فواد چودري صاحب وایي چې که ته یوه جوته راولي نو د دې طرف به تا باندې سل دا کېږي، مطلب هغه اینډ کا جواب هغه پد ته راقیصه شوه. نو لږ په دې دا کې د یو بل سره دوی دغه ډېر زیات اختلافات او هغه روایتي دغه چې کوم حریف دغه چې کوم وي هلک زیات نه دی. ګوره ارشاد صاحب مونږ د یو کلچر خبره کوو چې یاره دا زمونږ اوس یو کلچر جوړ شوی دی سملی. نو ظاهره خبره ده چې کوم کلچر یا خو کلچر بیا کلچر یا خو ته ختمولی نه شي، هغه پوره یو ځان سره یو نتیجه او یو پوره یو دغه ساتي. چونکې بدقسمتي دا ده چې اپوزیشن او د اپوزیشن کار ګوره ارشاد صاحب په اسمبلی کې اواز اوچتول، خبره کول د یو پالیسۍ چې کومه پالیسي وي یا یو کم قانوني یا کم داسې اقدام وي چې هغې کې ظاهره خبره ده کم خلکو ته تکلیف وي، عوامو ته تکلیف وي، نو دا د اپوزیشن حق دی چې هغې دا خبره راوچته کړي او اپوزیشن به دا خبره کوي، هغې به ښه زور سره دا خبره کوي، دا د هغې رایټ دی، بلکې دا زموږ د ټولو رایټ دی چې هغه زموږ په ځای خبره کوي. خو بل طرف ته ګورنمنټ چې کله دا کار وکړي نو بیا خبره لږ ډېره خطرناکه شي چې ګورنمنټ هم همغه شانته جواب ورکوي څنګه چې اپوزیشن ورکوي. او دغه ظاهر چې په دې کې دغه شانې ګیله چې کوم ده نو اپوزیشن جماعتونه هم کوي چې که هره لویه ایشو راشي، که هره وړه ایشو راشي نو حکومت چې کوم دی نو هغې سره مشاورت کوي، بلکې دا خو ټول نه غټه ایشو وه چې پارلمان ته راله شاهد خاقان عباسي صاحب وایي چې په دې خبره وکړی شي، هغه وایي چې زموږ سره څوک مشاورت نه کېږي په دې باندې. چونکې زما په خیال دا خبره یو بل شانته خبره وه، دې کې زما په خیال مشاورت چې کوم د پی ټي آی په دې باندې بحث یې غوښتل هغې چې کوم موقف دی نو زما په خیال هغه هم یو ځان ته یو وزن لري. د هغې موقف دا دی چې دا بل چې کوم دا پرایویټ ممبر بل دا دومره لکه د دې اهمیت نه چې کوم طریقې باندې سوري دا قرارداد چې کوم دا یو پرایویټ ممبر راوړی او د دې هغه شان حیثیت نه کوم چې دا د ګورنمنټ یو وزیر راوړی وی یا وزیر اعظم صاحب پیش کړی وی یا نورو خلکو پیش کړی وی. نو پی ټي آی دا موقف لرو پرون چې کوم د هغې د سنټرل چې کوم عهدیدارانو د هغې د طرف نه چې کومې خبرې وې نو هغې هم دا خبره کوله چونکې دا قرارداد د پی ټي آی د طرف نه راغلی نو پی ټي آی دا نه محسوس کوله چې یاره دې باندې چا سره مشاورت وکړي یا دغه وکړي، غالبا همدا خبره وه او هم په دې خبرې ټوله مسله هم جوړه شوه او بیا هم دې ته هغې رضا شو چې یاره ټول په دې قرارداد باندې نظرثاني وشي او باقاعده چې کوم د نورو سیاسي پارټیانې دي د هغې چې کوم تحفظات دي هغه هم په دې کې شامل شي. ظاهره خبره ده یو خبره بل هم ده ټولو نه اهم خبره دا ده چې اوس زمونږ چې کوم مونږ اف اے ټي اف کې زمونږ خبره روانه ده د پاکستان نو هغې کې که مونږ وګورو چې کوم توهین شوی دی، توهین رسالت کوم ځای کې شوی دی نو هغه ملک یو ویټو پاور دی. نو اوس چې کوم خبره روانه ده چونکې دې کې دا هم یو خطره ده چې یاره پارټۍ چې دی سیاسي پارټۍ هغه د فرانس خلاف چې کوم دی هغه دومره کولاو ځکه نه راځي چې یاره بیا کیدای شي دا ټولې پارټۍ کله اقتدار کې راشي د ټولو پارټو دا یو دغه دی چې هغې به اقتدار کې راځي، د غټې پارټۍ خو به خامخا راځي که دا نور او نو هغې دومره کله چې کوم دی هغه د یو ملک دغه نه کوي احتجاج د یو ملک حوالې سره دومره زما په خیال غټ احتجاج نه کوي، بل هغې دا خبره هم کوي چې چونکې یو سفیر د یو ملک نه وښکل یا دغه کول دا د یو پارلمنټ کار نه دی، دا چونکې یو د ایگزیکټیو آرډر دی د وزیر اعظم فیصله ده او وزیر اعظم صاحب که چېرې دا فیصله وکړي زما په خیال د هغې نه پس بیا په هغې باندې اسمبلی کې که بحث کېږي یا دغه کېږي نو هغه بیا کېدی شي. نو زما خپله دا خیال دی چې دې نه پی ټي آی او نور پارټیانې هم چې دي هغه دومره کولاو طریقې سره چې کوم دی هغه په دې باندې نه راځي او هغه دې باندې خبره نه کول غواړي. ټیک ده ظاهر صاحب خبرې اترې به زموږ جاري وي خو پروګرام کې دمه خلو وړه غوندې دمه خلو او پس راځو موږ سره. د مینه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. ظاهر صاحب تېره هفته کې پوره د هفتې دوران چې کوم جهانګیر ترین سره چې کوم د هغه حامي د صوبایي او د قومي اسمبلۍ غړي دي د پاکستان تحریک انصاف نو هغې په اوله کې دمکي ورکړه چې فرض که وزیر اعظم صاحب زمونږ چې که موږ ته انصاف رانه کړو نو موږ به استعفاګانې ورکوو، د هغې نه پس هغې یو افطار پارټي رابللې وه، هغه افطار ډینر چې کوم و نو هغه بیا کینسل شو. بیا د هغې چې کوم مشر دی راجا ریاض نو هغې پرون دا خبره وکړه چې معاملات چې کوم دي د ډېره حده پورې حل شوي دي او
د روانه هفته کې چې کوم دی د ملاقات امکان دی. تاسو څنګه ظاهر صاحب که فرض کا دې وخت کې دغه ملاقات وشي نو سیاسي فایده عمران خان ته څومره کېدی شي او دغه جهانګیر ترین د پخپله څومره دا کېدی ځکه چې که فرض کا جهانګیر ترین پخپله هم څه کلیرنس هغه ته میلاویږي نو ډایرکټ به خبره ځي چې د دې ترمنځ څه ډیل شوی دی. نو ستاسو په خیال سره دواړو ته څومره فایده یا نقصان میلاویدی شي؟ زما خپل خیال دا دی ارشاد صاحب کله چې د جهانګیر ترین صاحب خلاف کاروایی چالو شوه او اف آی ای او نور کوم ادارې چې دي هغه متحرک شوې نو بیا زما په خیال دا د ادارو کار پکارو او دې کې بیا وزیر اعظم صاحب ته دا خبرې نه وي پکار چې یاره څوک مافیا دي او څوک چرته بوتللي چرته نه دي. د دې نه یو دا تاثر میلو شو چې یاره نظام انصاف چې کوم دی هغه چونکې د وزیر اعظم په لاس کې دی او همدغه خبره که موږ وګورو نو بیا که موږ وروسته شاته وګورو نو بیا د جهانګیر ترین صاحب او د هغې چې کوم ملګري وو اخوا دېخوا چې هغې نه کوم ولاړو د هغې ټولو همدا موقف و چې یاره موږ انصاف غواړو. نو انصاف زما په خیال باندې دې ځای کې یو شک غونډه کې پیدا شو که چېرې دا ادارو دا کار کو نو بیا پکار دا ده چې انصاف هغې عدالت ته راغلي دي نو بیا وزیر اعظم صاحب چاته انصاف نشي ورکولی. بیا انصاف چې کوم دی هغه عدالت به ورکوي ظاهره خبره ده او نظام انصاف چې دی هغه د وزیر اعظم لاس کې نه دی. نو د دې نه بیا دا پته لګېدله چې یاره کیدای شي چونکې څنګه چې وزیر اعظم صاحب سټیټمنټ ورکول او بیا دغه شان هغې ورکول نو دا بالکل خلکو ته ظاهره خبره ده چې یو دغه غونډه کې لګېده پرسنل خبره لګېدله. نو همدغه وجه وه چې ډېر خلک چې کوم پنجاب کې هم راښکاره شو کیدای شي خیبر پښتونخوا کې هم ډېر کسانی او د کشان پارټۍ کې هم نور ډېر کسانی پی ټی آی کې چې هغه په دې خبره باندې د جهانګیر ترین صاحب حمایت کوي. نو که چېرې اوس چونکې بیا هغې دا دمکیانې چې ورکولې هم د هغې هم دغه مقصد و چې یاره دا خبرې چې کوم دی دا ختمه شي. زما خیال همدا خبرو او وزیر اعظم صاحب باندې دباو اچولو. ظاهر صاحب دباو اچولو داسې ویل کېدل چې د خیبر پښتونخوا کې هم استعفاګانې راغلي وي داسې ویل کېدل چې د دې هم د جهانګیر ترین صاحب سره څه تعلق دې کې څه تاسو ته حقیقت ښکاري؟ بالکل ډېرو خلکو هم دا خبره کوله بلکې کم اوس چې دا ریسنټلی چې څو ورځو مخکې چې کوم دا مشیران صاحب استعفاګانې ورکړې نو د دې په شان د کشان نور ډېر هم کسان دي په هغې کې د وزیرانو نوم هم اخیستلی کیدای شي. اوس دا خبره څومره حقیقت دی یا ټیک ده دې کې اوس دوه خبرې چلیږي. یو خبره خو دا چلیږي چې یاره کیدای شي د دې هغه خلک چې دي دا حمایت یافته وو یا د دې لږ د پی ټی آی حوالې سره چونکې د هغې سینیر لیډر نو هغې باندې دې ته لږ تحفظات یو خو دا خبره ډېره مارکیټ کې ګرمه وه او خو دویمه یو خبره دا هم ګرمه وه چې یاره بعضې د پی ټی آی سینیر لیډرشپ چې دی هغه غواړي چې یاره د هغې خپل کم کسان چې کم دي رشته داران او دغه هغې ته هم یو موقع میلاو شي. نو دا دواړه خبرې په یو ځای باندې روانې وي. اوس دې کې څومره حقیقت دی دواړو خبرو کې دا ظاهره خبره ده پولیټیکل خبرې دي د دې دومره کاغذي خبرې نه وي ډېر ایویډنس نه وي تر څو پورې چې هغې خپل اعلان نه کړی بلکې اکثر خو د کیمرې مخې ته اعلان هم وکړي او بیا وایي یاره دا مونږ نه دي کړي دا خبرې. نو د دې په وجه باندې دا لږ کنفیوز غونډه کې دغه دی همدا کسان ځایي صاحب چې دا کم دي سره دي وایي چې 15 پورې هغې دعوه کوي چې موږ سره 15 کسان دي چې پکې ایم این ایز دي پکې ایم پی ایز دي وزرا پکې هم پکې شامل دي. دوی د خپل مستقبل دوی ته تاسو څه ګڼئ دوی ته خپل مستقبل کلیر نه که فرض دا شان د یو پارټۍ نه سړی دغه شانې په دې سټیج باندې جدا شي یا استعفا ورکړي یا استعفا والي د هغې مستقبل به څه ډېر زیات تاسو څنګه ښکاري؟ ارشاد صاحب که موږ وګورو نو زما په خیال دا که دا کسان لاړ شي یا بله یو پارټي جوړه کړي نو دا به د پاکستان پارلماني تاریخ کې زما په خیال یو نږدې تاریخ کې به دا یو نوې غونډه کې خبرې چې په داسې ټایم کې چې ټول خلک په اسمبلی کې ناست دي او هغه ټایم کې یو پارټي جوړه شي نو ظاهره خبره ده دا خو بیا ډېر یو نقصاندeh عمل وي چې براه راست یو پارټي چې دا هغه په اسمبلی کې جوړه شي. پارټیانې چې څومره هم جوړې شوي دي هغه د الیکشن نه بعد چې کوم دی زما په خیال الیکشن دپاره جوړېږي او الیکشن نه بعد جوړېږي. پیل ځل باندې به داسې که دا وشي چېرته دا ډیولپمنټ نو زما په خیال دا به ډېر یو غټ ډیولپمنټ وي. خو ما ته ښکاري دا چې داسې هېڅ قسمه امکان ځکه نشته چې کم کسان دا خبره کوي نو هغې ته بیا هم هغې به بیا هم ځي الیکشن ته او هغې د الیکشن نه مخکې چې کوم دی د پارټۍ بدلولو یا د هغه کولو څه داسې زما په خیال امکان نشته. داسې دمکیانې دي بهر دا دمکیانې ټیک ده. ظاهر صاحب بل اهم ایشو چې کوم موږ سره ده نو هغه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم قتلونه کېږي د هغې په اړه سره ده تېر د 2-3 ورځې وړاندې په نوښار کې د ټیوبویل
چې کوم یو نوکری وړه شو هغې باندې ډزې وشوې پاکې 7 کسان مړه شو د هغې نه علاوه په مردان کې 7 مرلې ځمکه وه په هغې باندې 15 کسان چې کوم هغه ووجلی شو دغه شانې نن په لکي مروت کې 2 زنانه چې کوم دي نو هغه ووجلی شوې دغه سلسله په دې روژه کې بیا نور هم سیوا شوې ده تاسو څه ګڼئ چې دا څه وجوهات د دې کیدای شي دومره په تواتر سره دا واقعیت مخې ته راځي بالکل ارشاد صاحب زما په خیال باندې دا واقعیت خو نورو وختونو کې هم کېږي خو روژې کې چونکې خلک دا تمه لري او توقع لري چونکې موږ مسلمانان یو نو ډېرو روژه کې خلک ډېر زیات دې سیز ته ډېر ښه نظر باندې نه ګوري هسې دا واقعګانې نور روټین کې هم کېږي خو روژه کې چونکې نور ډېر څیزونه بند شي او بیا صرف دا واقعګانې کېږي نو بیا دا ډېر یو چونکې بله خبره مې چې په یو ځای کې په یو کور کې په یو کوڅه کې 6 یا 15 مړي وشي نو ظاهره خبره ده دا بیا یو غټ خبري او دا بیا ډېره یو غټه مسله د دې شاته ظاهره خبره ده دا کم څیزونه چې کېږي تاسو نه 400 پکې تاسو یاد نه کړئ 3 ورځې مخکې 400 کې په بالکل هغه مردان 400 مرلې کور باندې دا مسله شوې وه جی جی واقعا زما په خیال اومغه د ځمکو خبرې یا ډېره معمولي غونډه کې خبرې خو دا زه نه پوهېږم چې یاره په روژه کې مثال په طور کېدای شي برداشت د خلکو کم شي یا مثال په تور باندې څه داسې مسله وشي چې هغې کې لږ دا دغه لږ ډېر مخې ته راشي داسې قسمه واقعګانې او ډېر افسوسناک واقعګانې دي خو د دې غټه مسله که موږ بیا هم ګورو نو مسله چونکې دا د ارشاد صاحب چې چاته سزا نه میلاویږي د چا خلاف کاروایي نه کیږي د چا خلاف هیڅ هم نه کیږي نو د هغې په وجه باندې خلکو دپاره یو مړی او 6 مړي هغه بالکل زما په خیال یو شان برابر دي او هغې کې څوک هېڅوک هم ډېر داسې تکړه کار نه کوي هغه ټایم کې خو ظاهره خبره د کسانو ونیولی شي هر څه وشي خو بیا وروستو چونکې دا ټرایل ته ځي او بیا چې کوم انصاف اخلي نو هغه تاسو ته هم پته ده موږ ته هم پته ده هر چا ته پته ده نو هغې کې بیا ډېر کلونه او ډېر مسایل لګي نو په دې وجه باندې چونکې دې داسې قسمه واقعګانې چې کېږي نو دا یوازې زما په خیال د پولیس یا د ګورنمنټ سزاګانې پکې ظاهر صاحب نه میلاوي اخري کمنټ درنه غواړم عمران خان صاحب اول ویلي چې دا کم واقعیات کېږي د زیاتۍ ده په دې کې فحاشي چې کوم دا زیاته شوې ده دې وجوهات کې دغه یو تاسو څه ګڼئ چې دا دې کیسه مطلب دغه عمران خان صاحب دا کوم سټیټمنټ جوړ کړی دا په حقیقت مبني دی زما په خیال باندې زه دې سره دې خبرې سره بالکل اتفاق نه کوم کېدای شي دغه یو سبب وي خو دا نشي ویلی چې یاره چونکې دلته فحاشي یا غوریاني چې کومه ده یا دا ډېره زیاته ده یا دلته هر څه چې دي یا لباس ټیک نه دی د هغې په وجه دا څیزونه کېږي دا بالکل زما په خیال باندې یو ډېره نامناسبه غونډه کې خبره ده او بالکل د نه منلو خبره ده د هغې وجه زه تاسو ته یو بله خبره کوم زه خو عمدې جرم ته دا هم هماغه شانته جرم دی څنګه چې اغلا ده څنګه چې قتل دی بلکې دا د قتل نه هم یو ډېر سنګین جرم دی ځکه چې قتل کې خو یو انسان یو پیره قتل شي خو دا چې کومه واقعه چا سره وشي که دا سړي سره وشي که دا زنانه سره وشي خو هغه د ټول عمر دپاره زما په خیال د هغې هغه زندګي چې کوم وي د هغه زندګي هغه ټول عمر دپاره تباه شي نو زما په خیال دغه یو عمل نه دی یو تربیت کېدای شي مسایل کېدای شي خو دا بالکل همغه شان د جرم دی څنګه چې دا یو انسان دی هغه غلا کوي او دغه کوي نو دې دپاره که ته دا ووایې چې یاره دې دپاره لباس د چا ټیک نه دی یا ماحول ټیک نه دی یا د کور نه دا ولې تللی نو دا بالکل همدغه شان خبره د ارشاد صاحب لکه چې ته پولیس تانې ته لاړ شي او ته ورته ووایې چې زما کور ته غل راغلی او هغه ما نه غلا وکړه او پولیس تا ته ووایي چې بایجان ستا دا تاله چې دا تا تاله نه واچولې که تا تاله اچولې وه نو دا غلا به نه کېدله نو زما په خیال دا بالکل د نه منلو خبره ده او د دې اثرات کېدای شي دا د ټول معاشرې او دغه ذمهواري ده چې د دې خبرو کې او دې کې سختې سزاګانې دا یو جرم داسې دی چې ارشاد صاحب دې کې بالکل ډېره سخته سزا پکار ده چې هغه ورکړی شي نو بیا به کېدای شي چې معمولي غونډه کې لږه بهتري راشي خو ډېره ضروري ده چې ورسره د معاشرې تربیت او دغه هم په هغه انداز باندې وشي ټیک ده ډېره مننه زاهد صاحب چې ډېر په اهمو موضوعاتو باندې تاسو خپل نظر موږ شریک کړو ګرانو کتونکو همدې سره د نن د پروګرام ټیم سر ته رسېږي اجازه غواړو د الله په امان